Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Azad Academy BJR. د لیکچرو په دې سلسله کې موږ د انګریزي ګرامر په پښتو ژبه کې په اسانو ټکو کې تاسو ته درسولو کوشش کوو. د لیکچرو په دې سلسله کې موږ اوس ضروري خبرې چې کومې دي هغه مخکې کړي دي، لکه پارټس اف سپیچ او ټنسز چې دغه ضروري وي د نورو شیانو دپاره چې په هغې اول پوه شو. په تېرو لیکچرو کې شوي دي، بیا هم پسې اکټیو پیسیو وایس هم موږ کړي دي ټول، او اوس چې کوم دی په دې اوس د نن به موږ ډایرکټ اینډ انډایرکټ باندې بحث کوو. اول به د دې پېژنګلو کوشش کوو چې ډایرکټ اینډ انډایرکټ وایي څه ته، ډایرکټ سپیچ څه ته وایي، انډایرکټ سپیچ څه ته وایي، او بیا دا موږ کله استعمالو کله د دې ضرورت پیښیږي. اول په دې باندې ځان پوهه کوو، انټروډکشن یې کوو، نو بیا د هغې نه وروستو بیا ډایرکټ سپیچ به انډایرکټ ته څنګه اړو، انډایرکټ به ډایرکټ ته څنګه اړو، نو هغې باندې به بیا په تفصیلي لیکچرې به ځان له کوو. راځئ چې اول یې وپېژنو. نو پېژنګلو دپاره په دې بورډ یو څو سنټنسز ما د مثالا تاسو دپاره لیکلي دي. ډایرکټ سپیچ څه ته وایي، انډایرکټ سپیچ څه ته وایي، د ټولو اول په دې باندې ځان پوه کوئ. اصل کې دا موږ هله استعمالو چې کله د یوه کس خبره بل ته رسو، یعنې خپله خبره زموږ نه وي. سپیکر چې کوم کس لګیا دی دا خبره د خپله خبره نه ده، بلکې د یو بل کس خبره ده او بل نورو خلکو ته یې رسوي، بل کوم چاته چې رسول غواړي هغه ته یې رسوي. نو دغه خبرې موږ د دغه کس ته خبره موږ په دوو طریقو باندې بل ته رسولی شو. لکه په دې سنټنس کې ګورئ، یو طریقه خو یې دا وي چې موږ د هغه کس صحیح چې کوم الفاظ ویلي دي بلکل په حقه الفاظو کې دغه خبره بل ته کوو، او یا دغه خبره چې کومه ده خبره هم د هغه خبره ده خو الفاظ ول خپل ورکو، یعنی د هغه اصلي ورډز رانه یا هیر شوي دي یا دغه یا ضروري ده چې لکه د هغه اگزیکټ ورډینګ ضرورت نشته، بس صرف هغه مفهوم، هغه مطلب، هغه مقصد چې دی هغه بل ته رسول دي، بل ته ویل دي. نو صرف موږ خبره د هغه کس ته د هغې چې کوم مقصد د هغه کس چې په هغه وینا کې کوم مطلب و کوم مقصد و هغه موږ په خپلو الفاظو کې بل ته رسو. نو دا دوه طریقې. که فرض کا د هغه په هغه اصلي الفاظو کې رسو نو دا ډایرکټ سپیچ دی، او که فرض کا موږ په الفاظو له موږ خپل ورکو، خبره د هغه ده خو الفاظو له خپل ورکو، نو دا بیا انډایرکټ سپیچ دی. یعنی ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ موږ د یو بل کس خبره چې نور چاته رسو، زموږ خپله خبره نه د بل کس خبره، نو دغه کې موږ په دوو طریقو باندې دغه موږ رسو. یا به په ډایرکټ سپیچ کې رسو. ډایرکټ سپیچ مطلب دا چې اگزیکټ ورډینګ د هغه چې کوم الفاظ ویلي دي حق الفاظ هغې کې به سره بدل نه وي، نو دا ډایرکټ سپیچ دی. او که فرض کا هغه مطلب خبره ده هغه ده، مطلب او مقصد هغه دی، خو موږ په خپلو الفاظو کې بل ته رسو یا ولا الفاظ خپل ورکو، نو دا انډایرکټ سپیچ دی. دا په دې بورډ یو څو مثالونه ما درکړي، د دې نه کیدای شي په اسانه باندې موږ انډرسټینډ کړی شو. لکه دا یوه خبره ده، د ټیچر سیډ ټو د سټوډنټس، استاد شاګردانو ته وویل، څه ورته وویل، ټومارو از هالیډے. اوس دا د هغه اګزیکټ ورډینګز دي، هغه سټوډنټانو ته په کلاس کې دغه خبره وکړه یا په اسمبلی کې ورته دا خبره وکړه، ټومارو از هالیډے، دا د هغه الفاظ دي. نو دا د هغه چې چونکې الفاظ دي نو دې ته موږ کوټیشن وایو، یعنې دا موږ کوټ کوو، هغه ټیچر موږ کوټ کوو، د هغه کس اوریجنل سپیکر چې دی دا موږ کوټ کوو، نو دا موږ په لیکلو کې په دې کوټیشن مارکس کې بندو. د دې مطلب دا دی چې دا الفاظ بالکل د هغه دي. دې ته موږ دا الټا کاماس چې دي بره په اول سر کې او په آخر سر کې سیده کاماز دي خو بره دي دوه ډبلې، دې ته موږ دوه نومونه ورکو. د دې یو نوم دی انورټډ کاماز، بل ورته کوټیشن مارکس هم وایو. یعنې دا موږ هله استعمالو چې د یو کس اګزیکټ ورډینګز کله موږ لیکو نو هغه موږ په دې کې بندو. په اول سر کې دا کاماز ورکو بره، په آخر سر کې دا سیده کاماز دا ورکو. کوټیشن مارکس یا
انورټډ کاماس په دې کې بندو. نو دا یو طریقه ده، دا ډایرکټ سپیچ دی. د استاد خبره هم د هغه په الفاظو کې موږ بل چاته ورسوله. اوس دا خبره خو د ټیچر ده، خو موږ په خپلو الفاظو کې رسو. د ټیچر ټولډ د سټوډنټس دیٹ د ادر ډے واز هالیډے. نو دا خبره هم د هغه ټیچر خبره ده، یو شان خبره ده، په دواړو کې څه فرق نشته. خو دلته کې موږ الفاظ ورله خپل ورکړه، دا هغه ټیچر ایگزیکټ ورډینګز نشته، موږ ورله خپل الفاظ ورکړه. چې استاد شاګردانو ته دا وویل چې هغه ورپسې ورځ چې کومه ده هغه به چوټي وي، نو لہذا خبره هم هغه ده، خو الفاظ له موږ خپل ورکړه. نو دې ته انډایرکټ سپیچ وي. دا په انډایرکټ بلا واسطه په بل دغه شو. نو لکه دغه د یو بل کس په ذریعه بل واسطه شو، د بل چا په ذریعه باندې خبره ورسېده او هغه د هغه صحیح سیده الفاظو. نو په دې کې ګوره بیا هغه انورټډ کاماز نشته، ځکه نشته چې دغه موږ هغه ټیچر کوټ کوو نه، د هغه خبره مطلب صرف بل ته رسو. دغه رنګ دې لاندې جملې ته بل ته راکوشي. دا ګوره په ډایرکټ کې ده، د هولي پرافټ هیز سیډ all the Muslims are brothers. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وینا ده چې ټول مسلمانان ورونه دي، کل مسلم اخوة، ټول مسلمانان ورونه دي. اوس دا ایگزیکٹ ورډینګز دي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. نو لہذا دا ډایرکټ سپیچ دی چې موږ هغه د هغه ایگزیکٹ ورډینګز د هغه چې کوم الفاظ استعمال کړي هغه الفاظو کې دا خبره موږ دا پیغام موږ بل چاته رسو. نو په انورټډ کاماس کې بند کړی دی، دې ته موږ ډایرکټ سپیچ وایو. دقه خبره ده، خو په بله طریقه باندې رسولې ده. د هولي پرافټ هیز سیډ دیٹ all of the Muslims are brothers. دې کې مولا الفاظ خپل ورکړي دي، پیغام هم اقا پیغام دی، په پیغام کې څه فرق نشته. یا لکه دې لاندې تر کوشه ډایرکټ کې دا هی سیډ ټو می، هغه سړي ما ته دا خبره وکړه، ګیو می یور بک، دا خپل کتاب دې ماله راکړه. اوس دا هغه ایگزیکټ ورډینګز و، ګیو می یور بک. نو دا موږ هغه الفاظ استعمال کړه، انورټډ کاماس کې بند کړه، نو دې ته موږ ډایرکټ سپیچ وایو. دقه خبره ده، دقه پیغام دی، خو موږ په بله طریقه باندې رسو. په بله طریقه ده چې پیغام هم دغه دی، خو الفاظ ول خپل ورکو. هی آسکډ می ټو ګیو هیم مای بک. نو په دې ټولو کې که فرض که موږ وګورو، نو چې کله دا ډایرکټ کې ښایو نو یو شکل باندې وي الفاظ، ترتیب او الفاظو یو قسمه الفاظ وي. خو چې انډایرکټ ته اړو او خپل الفاظ ورکو، نو په هغې کې څه چینجز خامخا راځي. نو دغه چینجز به دغه د الفاظو چینجز چې کله انډایرکټ ته موږ اړو، دغه چینجز کم وي او د هغې رولز ریګولیشنز چې دي هغې باندې به ځان پوهه کوو. خو اول دا ډایرکټ سپیچ چې زه صرف پرېږدم او دا انډایرکټ ته وران کړم چې موږ په دغه پوه شو، په دې سنټنسز باندې د دې پېژنګلو وکړی شو صحیح طریقه باندې. دا ډایرکټ سپیچز ما پرېښودل. ګورئ که د ډایرکټ سپیچز ته موږ وګورو، نو دا سنټنسز چې کوم دي، سنټنس خو یو دی خو دوه کلازه لري. د ټیچر سیډ ټو د سټوډنټس، یو کلاز یې دا شو ټمارو از هالیډے. کلاس که ستاسو یاد وي ما چې په کلاس او پریزز باندې کوم سپریټ لیکچر کې میرے ته انټروډکشن کړی، ورته مې بیان کړي و چې په یو غټې سنټنس یوه حصه چې هغه خپل ورب، خپل سبجیکټ او خپل پریډیکیټ ولري، نو هغې ته موږ کلاز وایو. که فرض کا په یو سنټنس کې د یو نه سیوا سبجیکټس او د یو نه سیوا پریډیکیټس وي، نو هر څو سبجیکټ او هر څو پریډیکیټس چې ورسره وي، نو دغه به هغومره کلازز وي. مثال په توګه 2 سبجیکټه 2 پریډیکیټ دي، نو 2 کلازز دي. 3 دي نو 3 کلازز دي. که 5 دي نو 5 کلازز دي. نو لہٰذا دې کې موږ د ټیچر سیډ ټو د سټوډنټ سبجیکټ دا شته دی، دغه چې کوم دی ورسره پریډیکیټ هم شته دی، نو لہٰذا دا ځانله کلاس دی او دا ځانله کلاس دی، سبجیکټ دی او ورسره پریډیکیټ دی.
دا ځان له کلاس دی. یعنی دغه رنګ دی لاندې تراشه د هولي پروفیټ هیز سیډ، نو دا ځان له کلاس سبجیکټ د هولي پروفیټ او پریډیکیټ هیز سیډ، دغه رنګ دا ځان له کلاس آل د مسلمز سبجیکټ آر برادرز پریډیکیټ ځان له پریډیکیټ، نو لہٰذا ځان له سبجیکټ ځان له پریډیکیټ لري دا حصہ، نو لہٰذا دا ځان له کلاس دی، نو لہٰذا په دې کې دوه کلاس رااله. دغه رنګ هی سیډ ټو می، دې کې هی سبجیکټ سیډ ټو می پریډیکیټ، نو دا ځان له کلاس شو. ګیو می یور بک، دا چونکه کمانډ دی په دې کې سبجیکټ وي نه صرف پریډیکیټ وي، نو دا پریډیکیټ لري، نو لہٰذا ځان له پریډیکیټ لري، نو لہٰذا دا ځان له کلاس شو. یعنی ډایرکټ سپیچ چې کوم وي دا به په دوه کلاسه باندې مشتملي. اوس دا کلاسونه به څنګه پیژنو؟ دا یاد لره چې دا یو کلاس چې په کم کې دا انټروډکشن دی یو قسم له دغه سپیچ انټروډکشن دی، دغه سپیچ تعارف یو قسم له کېږي، د هغه کس چې د چا وینا ده هغه پکې انټروډیوس کېږي. نو دغه حصې ته موږ وایو ریپورټینګ ورب. دا کلاس چې کوم دی دې ته ویل کېږي ریپورټینګ ورب. او دا کم چې اصلي خبره ده یا اصلي سنټنس دی چې کوم هغه کس ویلی دی، دغه کلاس چې کوم دی دغې ته موږ وایو ریپورټډ سپیچ. ریپورټډ سپیچ یعنی دا کم چې په کامو کې بند وي نو دې ته به ریپورټډ سپیچ وایو. دا کم چې د کامو نه بهر دی نو دې ته به ریپورټینګ ورب وایو. دلته ګوره دا اولنۍ حصه ده، دا د کامو نه بهر ده، نو دې ته ریپورټینګ ورب. ریپورټینګ ورب. سوري دا مارکر صحیح کار نه کوي، بل مارکر باندې به ولیکو. ریپورټینګ ورب. او دا بل چې کوم په کاماس کې دننه دی، کوټیشن مارکس کې دننه دی، نو دا ریپورټډ سپیچ. دا ریپورټډ سپیچ دې ته به ریپورټډ سپیچ وایي. دغه رنګ دی کې دا د کامو نه چې بهر دی نو دا ریپورټینګ ورب دی زموږ سره. دې ته دې کلاس دا ریپورټینګ ورب، او دا کم چې په کاماز کوټیشن مارکس کې دننه دی دا ریپورټډ سپیچ دی. دې له دا نومونه موږ څنګه ورکړي دي؟ دې له هم دا نومونه ځکه ورکړي دي چې دا ریپورټ کوونکې حصه ده، دا اولنۍ چې ده دا د کامو نه بهر چې ده دا ریپورټ کوونکې حصه ده. یعنې دا موږ ته ریپورټ کوي، ریپورټ کوونکې والا حصه ده، د ریپورټ کوونکي د خولې وینا ده. څوک چې دا د بل وینا را رسوي دا د هغه کس د خولې وینا ده. او دا ریپورټډ سپیچ چې دې ته بلې حصې ته ځکه وایو چې دا هغه سپیچ دی، هغه وینا ده کومه چې ریپورټ کېږي، نو دې ته ځکه ریپورټډ سپیچ وایي چې دا هغه وینا ده کومه چې ریپورټ کېږي. دا خو ریپورټ کوونکي والا خبره ده چې څوک یې ریپورټ کوي، څوک یې رسونکی دی، او دا هغه خبره ده چې کومه رسولی کېږي. نو چې رسولی کېږي نو هغې ته ریپورټډ سپیچ، او دا رسونکی چې کومه خبره پکې د خپل طرفه اچوي نو دې ته موږ وایو ریپورټینګ ورب. نو دا د دې انټروډکشن دی. اوس موږ راځئ چې د دې د ریپورټ دغه د ډایرکټ نه انډایرکټ ته به یوه جمله موږ څنګه اړو. نو ډېر په اسانه باندې دا موږ کولی شو. او که بیرته موږ دا سنټنسز چینج کړو، اساني چې کومې دي نو اول مختلف قسمه سنټنسز چې دي دا په مختلفو طریقو باندې چینج کېږي. نو لہٰذا اول به موږ هغه والو چې د ټولو نه اول پکې موږ والو ریپورټ دا امپیریټیو سنټنسز. چې امپیریټیو سنټنسز به څنګه چینج کړو؟ امپیریټیو سنټنسز چې څنګه تاسو ته پته ده، مخکې راته ما
د سنټنسز چې هغه کوم قسمونه بیان کړي وو هغه لیکچر کې ایکسپلین کړي دي. په اکټیو پیسیو کې هم درته په یو لیکچر کې ایکسپلین کړي دي او بیا به هم ایکسپلین کړو. امپیریټیو سنټنسز هغه وي چې هغې کې یا خو به کمانډ دي، کمانډ یعنی حکم بی، تحکمانه جمله بی، یا به پکې ایڈوائس موجودی، چاته به پکې مشوره ورکړی شوي، یا به پکې ریکویسٹ وي. ریکویسٹ درخواست به چاته کړی شوی وي. د دې د ټولو د امپیریټیو سنټنسز زمونږ سره دغه څه شی وي، فارموله یې څه ورب او هغه په بیس فارم کې وي، همیشه دپاره ورب په بیس فارم کې پلس آبجیکټ دا دی. یعنی چې په دې فارموله کې کم سنټنس وي نو هغې ته موږ امپیریټیو سنټنس وایو. په هغې کې به بیا کمانډ هم پکې موجود، حکم هم پکې وي، ایڈوایس هم وي، ریکویسٹ هم وي. خو که ریکویسٹ وي، که کمانډ وي، که ایڈوایس وي، د ایکټیو وایس نه چې موږ پیسیو وایس ته اړو نو ټول په یو طریقه باندې اوړي. هغې کې لکه څه فرق نه راځي په هغه په ایکټیو پیسیو نه د ډایرکټ سپیچ نه چې انډایرکټ ته اړو د ډایرکټ نه چې انډایرکټ ته اړو نو ټول په یوه طریقه اوړي. په هغه ایکټیو پیسیو کې خو لکه کمانډ په یوه طریقه، ایډوایس په بله طریقه، ریکویسټ په بله طریقه، خو په ډایرکټ اینډ انډایرکټ کې دغه څه تمیز نشته، د ټولو لپاره یو شان دی. مثال په طور باندې په دې 13 سنټنسز کې چې کوم سنټنس موږ لیکلی و، یو he said to me give me your book, give me your book. give me your book. اوس دا منګه چې چینج کوو نو پر ریپورټینګ ورب او پر ریپورټډ سپیچ کې اصل کې بدلون راځي. او ریپورټینګ ورب کې الفاظ چې کومي خاص کر دا ورب سیټ چې کوم دی دا اکثر دغه ریپورټډ سپیچ په مطابق بدلو. که فرض کا هغه حکم دی نو موږ پکې لیکو د سیټ په ځای به لیکو ordered چې پته ولګي. که فرض کا هغه ایڈوایس دی نو موږ پکې لیکو he advised me. که فرض کا هغې کې دغه دی د ریکویسټ دی نو he requested me. لکه دې له راځو دا give me your book نو دا که ستا خیالي یو قسم له ریکویسټ دی، درخواست دی، چاته وایي چې یاره پلیز give me your book. که پلیز پکې جوړه بیا خو ډایرکټلی ریکویسټ دی، او که پلیز پکې نه وي خو د دې مطلب دا دی چې یاره ته چا بل چاته درخواست کې څه ترې غواړې، چا نه چې څه غوښتی کېږي نو دا یو قسم له درخواست وي. نو اوس لکه دې کې به دا هم چینج کوو څنګه he requested me. اوس ګوره سیډ منګه په څه بدل که په ریکویسټ هم بدل که ځکه چې دې کې ریکویسټ موجود دی نو لہٰذا سیډ منګه بدل که په ریکویسټ. he requested me to give him my book. اوس په دې کې په دې ورډس په چینج باندې سوچ وکئ. په ریپورټډ سپیچ کې موږ کم شیونه به کم الفاظ دي، ورډس دي چې هغه بدل کړه. نو که موږ وګورو نو دلته می دی، دلته هم دی، دلته یور دی، دلته مای دی، ګیو ماغه ګیو دی، بک ماغه بک دی، هغې کې څه فرق نه دی راغلی، صرف چینج شو. نو دا چینج شو او دا څه شی دي؟ دا پروناونز دي. دا څه شی دي؟ دا پروناونز دي. اوس دا می منګه هم ته ولې بدل که، یور هم مایي ته ولې بدل که، دا خو منګه پکې ډېر لوی فرق راوست. نور دې دپاره اسانه فارموله ده او هغه دا ده چې څنګه تاسو ته پته ده چې په پروناون کې 3 پرسنز وي، فرسټ پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن. او بیا دې فارمز یا کیسز چې ورته موږ وایو، سبجیکټیو کیس یا سبجیکټیو فارم یا بل اوبجیکټیو فارم یا ابجیکټیو کیس، بل پوزیسیو فارم یا پوزیسیو کیس. دا 3 د دې فارمز وي یا کیسونه وي. هغه د پروناون په هغه چارټ کې تاسو کتی شئ.
نو دا موږ په هغې ته موږ لاړ شو نو د په هغې په ذریعه باندې دا موږ په اسانه انډرسټینډ کولی شو. ګوره رولز دي ډېر آسان رولز دا دي چې all the first persons of the reported speech will be changed according to the subject of the reporting verb. لکه د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې په ریپورټډ سپیچ کې چې څومره پروناون وي هغه پروناونز که فرض کا په فرست پرسن کې نو دغه فرست پرسن چې کوم دی دا به منګه د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق بدلو. لکه دې کې راشه وګورئ چې په دې کې د ریپورټینګ ورب کې زموږ سره سبجیکټ دی هی موږ سره سبجیکټ دی او اوبجیکټ دی موږ سره می. اوس ریپورټډ سپیچ ته ځو. پر ریپورټډ سپیچ کې زموږ سره دوه پروناونز دي، یو می دی یو یور دی. می چې کوم دی نو دا فرست پرسن دی او په اوبجیکټیو فارم کې دی. یو چې کوم دی دا سیکنډ پرسن دی یور او دا په پوزیسیو فارم کې دی. صرف فرق دا دی. اوس په دې کې به موږ ګورو فرست پرسن نو موږ سره صرف می فرست پرسن دی. اوس می چې فرست پرسن دی نو دا به موږ چینج کوو د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق. دا به د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کیږي. اوس د ریپورټینګ ورب سبجیکټ چې دی نو موږ سره دی هی. نو لہذا موږ بیا اوس د هی په مطابق بدلو. خو د دې فارم به نه چینج کیږي. دا چونکې په اوبجیکټیو فارم کې دی نو د دې هی به هم اوبجیکټیو فارم لګو. نو د هی اوبجیکټیو فارم دی هم. نو دا موږ هم ته ځکه واړو. فرست پرسن دی all the first persons of the reported speech. The reported speech ټول first person چې کوم دی will be changed. دا به بدلیږي د څه په مطابق according to the subject of the reporting verb. د reporting verb د subject مطابق به بدلیږي. یعنی پرسن به بدلیږي خو فارم به نه بدلیږي، کیس به نه بدلیږي. اب هم خپل پاتې کیږي. بیا چې هغه کم سبجیکټ دی د هغه چې هغه کم هغه کارسپانډنګ فارم یا کیس جوړیږي هغه به کوو. لکه دلته کې موږ سره فرست پرسن دی. فرست پرسن اکارډنګ ټو د سبجیکټ اف د ریپورټینګ ورب. نو د ریپورټینګ ورب سبجیکټ دی موږ سره هی. نو لہٰذا دا به اوس د هی په مطابق چینج کوو. څنګه به چینج کوو؟ لکه دا به هی ته اړو، تھرڈ پرسن ته به اړو، خو د دې چونکې په اوبجیکټیو فارم کې دی نو د دې به هم اوبجیکټیو فارم لګو. اوبجیکټیو کیس دی نو اوبجیکټیو کیس پې لګو. هغه کیس په بدلیږي نه. نو موږ سره دا می دی فرست پرسن دی نو دا خو دلته هی دی موږ هی ته بدل که. خو فارم یې چونکې اوبجیکټیو دی نو د هی اوبجیکټیو فارم څه شی دی؟ هم دی. نو لہٰذا دا موږ هم ته ځکه بدل که چې هغه فارم به خپل وي خو د سبجیکټ په مطابق چینج. دا د فرست پرسنز دپاره چې فرست پرسن پروناونس چې دي د ریپورټډ سپیچ فرست پرسن پروناونس چې دي دا به موږ د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق بدلو. اوس دویم all the second person pronouns of the reported speech will be changed according to the object
of the reporting verb. Of the reporting verb. उस फर्स्ट पर्सन खुद सब्जेक्ट मुताबिक दे रिपोर्टिंग वर्ब द सब्जेक्ट मुताबिक मतलब खुद का फ़र्ज़ का पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इस्तेमाल शुई नो हर चो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ची अगबा द रिपोर्टिंग वर्ब द ऑब्जेक्ट मुताबिक बदलो उस मंगल तबदी की गुरु ची गिव मी योर बुक पदे के मंग सर दो प्रोनाउंस रागली दी मी और योर सेकंड पर्सन पके योर दे पोजेसिव फॉर्म के दे या पोजेसिव केस के दे उनसे मंग सर सेकंड पर्सन दा दे नो लिहाजा दावा मंगा उस जमंगा पर रिपोर्टिंग वर्ब की बगुरु ची मंग सर ऑब्जेक्ट से दे नो पर रिपोर्टिंग वर्ब के मंग सर ऑब्जेक्ट मी दे नो लिहाजा दावा उस मंगा द दे पर मुताबिक बदलो ज़का ची मंगवायु ची all the second person all the second person pronouns of the reported speech will be changed according to the object of the reporting verb. The reporting verb the object मुताबिक बस second person बदलेगी खो योजल ब्या द दे फॉर्म या केस में चेंज की am द आगा ऑब्जेक्ट बब्या अक्का फॉर्म या केस इस्तेमालीगी कम के चिदा दे द सेकंड पर्सन चे कम फॉर्म या केस के दे नो बे बमुंगा अगल तद रिपोर्टिंग वर्ब चे कम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे आगा प्रोनाउन बमुंगा अक्का केस इस्तेमालो नो दलता मंग सरा दे सेकंड पर्सन यूअर उस दलता मंगा दा चूंकि द ऑब्जेक्ट पर मुताबिक बदलो नो मंग सरा ऑब्जेक्ट दे मी खुदा पर पोजेसिव के दे और मी चे कम दे मी पोजेसिव से दे माई नो लिहाजा मंगा दा यूअर चे दे दा माई ता बदल का ज़का चे दा द ऑब्जेक्ट पर मुताबिक दे ऑब्जेक्ट मंग सर मी दे चे दा पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के दे फर्स्ट पर्सन दे खो पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के दे दा ज़का चे ऑब्जेक्ट दे और खो दा ओरिजिनली चे दा सेकंड पर्सन दल तक हम रागले दा चूंकि पर पोजेसिव केस दे नो उस बमंगर दे पोजेसिव केस इस्तेमालो नो दे मी पोजेसिव केस चे कम दे नो आगा दे माई नो दा मंगा दे पर मुताबिक बदल का उस मिसाल पर तौर बानी का फ़र्ज़ का दा गिव मी योर बुक कर दे मी पर ज़ेबाने ज योबल प्रोनाउन वो लगो मिसाल पर तौर कम है गिव हेम योर बुक नुताब बेसंग चेंज की दाबम दगरंगी गिव हेम he said to me give him my book लका दगा हिम बम बेदल तक हिम हुई दबना चेंज की वली ज़का चे जमंग सर थर्ड पर्सन पातिश दो पर्सन रूल्स को मंग याद कर द फर्स्ट पर्सन और द सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन मंग सर सिर्फ पातिश नो ऑल द थर्ड पर्सन्स all the third persons will not be changed. Third persons की सुम रही दाब बदलीगी ना द हिस्से पर मुताबिक बदाना बदलीगी दाबम पखपल हालत के पाती की ये आगा खपल प्रोनाउन भाई चा कम रागले देम अक्कबई थर्ड पर्सन न बदलेगी यानी द प्रोनाउन चेंज द डायरेक्ट न चाहूँगा इनडायरेक्ट ता अड़ो द प्रोनाउन चेंजेस की यह खबर है याद लड़ी चीज सिर्फ दो पर्सनस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चिकम दी द आगा चेंज की और सर बला थर्ड पर्सन न चेंज की यह खबर द्वयमा अहम खबर दादा चे फॉर्म या केस चे होता मंगवायु फॉर्म या केस सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस दगा केस चिकम दे या फॉर्म चे दे दावे न बदलेगी नो आगे के फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन नो चेंज थर्ड पर्सन के बे इस किस्म चेंज नहीं नो दे द पर अक्सर खलकी व फार्मूला इस्तेमाल ही जमाने रजिया तो ख्वाहिशों दे यो मलगरीन में चत्ता और दलेवा सन फार्मूला वाला इस्तेमाल है सन देना मतलब दा जिदा द्रे अल्फ़ाबेट दी मंग सरा एस दे
او دا او ان دی. اس اول دی، او پس دویم نمبر باندې دی، ان په دریم نمبر دی. یعنی د دې نه مطلب دا چې دا فرست پرسن نو فرست پرسن اکارډنګ ټو د سبجیکټ، د اس نه مطلب دی سبجیکټ، چې فرست پرسن اکارډنګ ټو د سبجیکټ اف د ریپورټینګ ورب. سیکنډ پرسن لکه په دویم نمبر باندې سیکنډ پرسن، په دویم نمبر موږ سره او ده، یعنی په سیکنډ پرسن اکارډنګ ټو د آبجیکټ اف د ریپورټینګ ورب. او په دریم نمبر باندې موږ سره ناټ دی او هغه لکه د تھرډ پرسن دپاره دی. مطلب یې دا دی چې نو چینج، اب نه بدلیږي. سن فارموله که موږ یاد لرو چې فرست پرسن اکارډنګ ټو د سبجیکٹ، سیکنڈ پرسن اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹ، تھرڈ پرسن نو چینج، کیس نو چینج، فارم نو چینج. ها نو دا خو لکه د پروناون چینجز شو. اوس موږ بل یوې اهمې خبرې له راځو او هغې له راځو دی له کاماز له، چې په دې انډایرکټ کې خو موږ هی ریکویسټډ می ټو ګیو هیم مای بک، چې په دې کې خو موږ هغه د کاماز استعمال ونه کړ او دا کاما موږ په څه طریقه ختمه کړه. نو که تاسو ګورئ نو د دې کاماز په ځای باندې موږ ټو ولګاو. دا انفینیټیو ټو ګیو. په امپیریټیو سنټنسز چې کله موږ د ډایرکټ نه انډایرکټ ته اړو نو د کاماز په ځای باندې به انفینیټیو ټو پلس ورب لکه بیس فارم آف دی ورب لګي. یعنی د کاماز په ځای باندې موږ ټو لګو، کاماز په ټو ختمیږي. په باقي سنټنسز کې په ټو نه ختمیږي. صرف امپیریټیو سنټنسز چې کله موږ بدلو، ښه هغه کمانډ وي، ښه هغه ایډوایس وي، ښه هغه ریکویسټ وي، دغه ټول چې کوم دي نو دغه موږ په دغه کې کاماز چې دي دا موږ په ټو بدلو. یعنی په امپیریټیو سنټنسز کې موږ صرف دوه قسمه چینجز کوو، یو کاماز ختمو، کاماز په ټو ختمو، او دویم صرف په پروناونز کې چینج راځي چې هغه پروناون چینجز په دې طریقه باندې دي. په دې کې په ورب کې په امپیریټیو سنټنس کې ورب چې کوم دی دا نه چینج کیږي، دا په خپل حالت کې وي. بس ورب کې هیڅ قسمه چینج نه راځي. نو دا د ډایرکټ انډایرکټ انټروډکشن او امپیریټیو سنټنسز به څنګه بدلو، دا د هغې طریقه وه او انټروډکشن و. امید لرم چې تاسو به په ما پوهه کړي یاستئ. خپل څه ذهن کې سوالات وي یا زما نه څه کمې زیاتې شوې وي، امید لرم چې ماته په کمنټس کې ولیکئ، زه به جواب درکولو کوشش کوم. او په دې سبسکرایب کول مه هېر کوئ. تھینک یو ویری مچ.